بسم الله الرحمن الرحیم. یولس سوا یو اویایم نمبر حدیث مبارک دی 1171 نمبر. عن عائشة رضی اللہ عنہا، مومنان مور بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دا حدیث روایت دی. مور بی بی لدی اللہ زمونږ د طرف او د ټول امت د طرفه بهترین بدلی ورکړي. فرمائی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان، اللہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول مبارک داو، یصلی 11 رکعتا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با 11 رکعات منځ کولو. تعنی فی اللیل، د مور بی بی مقصد د شپې منځ دی، د کور حال دی د مور بی بی بیانوي. و شپه کې با نبی علیہ السلام معمول داو چې 11 رکعات منځ به کولو. د هغې وضاحت مخکې تیر شوی و چې 4 رکعات به تهجد کو، بیا به 4 رکعات تهجد کو، 8 شو. دا 8 به تهجد او بیا به 3 رکعات وتر کو. یسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پدی منس کی دومره اوږده سجده لګولا. مخکې حدیث تیر شوی وی دومره اوږده ښکلی منځ به کولو چې د هغې د اوږدوالي او د ښایست تپوس مه کوه. او اوس دلته قدر وضاحت بیانوي، وی سجده به دومره قدرې وه لکه تاسو نه یو کس چې 50 آیته څومره وخت کې لولي. قبل ان يرفع رأسه، مخکې د دې نه چې نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کی. یعنی کله تاسو نه یو کس 50 آیته هم ووایي که نه، بیا به ملا نبی علیہ السلام د سجدې نه سر مبارک نی راپورته کړی. دومره اوږده سجده به. تاسو کوم کسان د قرآن مجید تلاوت کوئ که نه، او دې کې بیا دا مختلف صورتونه دي، په مختلف آیتونو باندې مشتمل دي. څوک 40 آیته دی، څوک 80 دی، څوک 50، څوک 45. او هغه څومره ټایم کې تاسو لوستلی شئ. یو خو صرف تاسو استاد جي پسې د درس منټونه شمارئ که نه، کله کله خیر دی د خپل تلاوت منټونه هم شمارئ چې څومره وخت پرې لګي. ويرکع رکعتین قبل صلاة الفجر، او بیا به نبی علیہ السلام د سحر د فرض منځ نه مخکې 2 رکعاته منځ وکړو. تهجد اول 8 رکعات، بیا 3 رکعاته وتر، بیا 2 رکعاته د سبا خطو نه پس د سحر سنت سنت آکد، چې 2 رکعاته سنت به کله وکړو. ثم یستجع علی شقه الایمن، بیا به په ښي اړخ باندې لږ ساعت دپاره سملاستل. حتی یأتیه المنادي، تر دې پورې چې مؤذن به رالو او نبی علیہ السلام ته به اواز وکړو للصلاة، د مانځه دپاره. مونږ او تاسو سم نه لو ګورئ ښه، ځکه زمونږ خو ډېر په مشکله باندې لسترګې سهار بانګ سره غړېدلي. که مونږ وایو چې ورږه زم سنت وکړم او بیا سملمه، نو بس که خیر بیا به ډیپټین هم پاتې یم، 10 بجې به بیا راپاسم. عادت خو کولی شي، هسې په دې نیت باندې کولی شي چې د پیغمبر علیه السلام سنت ژوندي کړمه. خو ما ویل چې ګوره مونږ بل رنګ خلک یو، سر به مې خیني چې بیا کیسه به بل شانتي. نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت په نیت باندې سړی که اړخ ولګوي ثواب پکې شته. رواه البخاری، دا به حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کې روایت کړی. 1172 نمبر حدیث ته ورپسې عمددی مضمون. وعنها